ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا یورپ جانے کی خواہش میں، غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی خواہش میں بہت سے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو موت کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، کئی ایسے تکلیفیں ہوتی ہے، کئی طریقوں سے ان کو کئی دفعہ اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑ جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی جو خواہش ہے وہ کتنی مشکل ہے اور ان میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 میں آپ کا میزبان احتشام خان۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا یورپ جانے کی خواہش میں، غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی خواہش میں بہت سے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ جاتے ہیں تو ان کو موت کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، کئی ایسے تکلیفیں ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کئی طریقوں سے ان کو کئی دفعہ اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑ جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک ایجنٹ دوسرے ایجنٹ پہ اس کو بیچ رہا ہوتا ہے، بیچ میں سے جو بندہ ہوتا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے یورپ تک پہنچنے کے لیے، ان کی وہ خواہش بھی نہیں پوری ہوتی اور وہ راستے میں ہی بہت سے ایجنٹس کے ہاتھوں وہ ان کو بھیجنا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک دوست موجود ہے جن کو بھی یورپ جانے کی خواہش تھی اور اس خواہش میں ان کو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی اور بالآخر وہ وہاں ترکی پہ پہنچ بھی گئے، لیکن آگے یورپ جو دوسرے ممالک ہیں ان میں جانے کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو گئے، ملک واپس آ گئے۔ یہ دوست ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی جو خواہش ہے وہ کتنی مشکل ہے اور ان میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جی بھائی، سب سے پہلے اپنا نام بتائے اور مجھے یہ بتائے آپ کی کس طرح خواہش آئی کہ میں بھی یورپ جاؤں؟ ټولو نه پهله خو مونږ 15 مرګلو چې سره راټول شو دلته مونږ په خپلو کې سره مشوره وکړه دا چې یاره مونږ تور کې لڅو، مونږ نور مرګلي وو، هغه څوک تور کې څوک اټلي کې وو، بس مونږ ویل چې یاره مونږ هم خوښ چې مونږ هم لاړ شو، بس مونږ۔ اچھا، تو آپ کی کس طرح خواہش آئی؟ وہاں آپ کے اور ہے کوئی رشتہ دار یورپ میں، اٹلی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں؟ وہ آپ ان لوگوں کی سٹوریز دیکھتے تھے فیس بک پہ، تصویریں دیکھتے تھے، آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی جاؤں وہاں پہ؟ هغه مرګلي چې کوم وو مونږ سره خبرې کولې چې یاره بس مونږ داسې په غیر طریقه راغلي یو، تاسو هم راتلی شو که زړه ونیسو، بس مونږ چې کوم دی د ځای نه وختو جي کې مډینا کویټې بلوچستان دغه ځایونه له یوړو، هلته چې کوم دی بس 15,000 روپۍ هم جمع کړه، چې 15,000 روپۍ هم جمع کړې، هغې نه پاس چې کوم دی ایران بارڈر سره مخ کړو نو چې اچھا، تو آپ لوگ بلوچستان کے راستے سے ایران کی بارڈر پہ گئے پہلے، ایجنٹ سے کتنے میں بات کی؟ 5,000 روپے انہوں نے لیے؟ هغه چې کوم والته و هغه کسانو موږ نه 15 روپۍ وخت چې کوم موږ بارډر لیوړو، هغه کسانو 15 روپۍ موږ ویلا ور کړې او هغه کې چې کوم دی بس سرکارن کم چې کوم دی پیسې واخیستې موږ نه۔ آپ اس وقت آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ بندہ کی 5,000 پہ ایران بارڈر کراس کر سکتا ہے، ایک ملک 5,000 روپے پہ جا سکتا ہے؟ نه 5,000 روپۍ باندې ایران نه موږ ایجنټ دلته چې کوم ایجنټ هغه سره موږ خبره کړې په 1.5 لک روپۍ باندې په هغه وخت کې، خو دا غزو خپل ټیکس و چې ته تللی که نه لکه رچکۍ لنی وایې ګوډی لنی وکه نه لکه اوس دلته څوک مثلا هغه بارډر له یوړې نو 15 روپۍ هغه اخیستې، هغه دا سسټم و۔ اچھا، تو مجھے پھر آپ یہ بتائیں، آپ بلوچستان کوئٹہ کے راستے ایران بارڈر گئے تو وہاں پہ پھر کس طرح ایجنٹ سے بات ہوئی؟ ولته چې کوم بس دا کپڑا دغه مخه تل هغې مخه تیل لوتلل نو ګاډی و دغه مخه ګاډي و د ګودام له راغلو ګاډي ته موږ 15 شپې کسانو خجولو نو ښه په اسانۍ سره چې کوم دی ایران بارډر خو موږ کراس کو، خو چې کله موږ ایران بارډر کراس کو موږ ته ډېرې مشکلاتو سره موږ پېښ شو مخکې۔ اچھا، تو ایران بارڈر آپ نے کس چیز میں، ٹرک میں کے تھرو آپ وہاں پہ گئے؟ ایران بارڈر کس طرح کراس کی؟ ډسکن و دغه مخه پکې اچھا، پیک اپ ڈٹسن دغه مخه کې چې کوم دی هغه مخه کې تیل لوتلل و دغه مخه چې کوم دی کپڑا و دغه شی نه تل سماګلینګ کې و دغه ایران او پاکستان تر منځ ایجنٹ نے آپ کو کپڑے کی بیچو بیچ آپ کو چھپا دیا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں موت بھی آ سکتی ہے، کتنا تکلیف رستہ ہے کہ نہیں، بس آپ وہ یورپ کی رنگینیاں دیکھ رہے تھے؟ چې مونږ ورسېو کله د ایران بارډر کراس کو مونږ ته احساس وشو چې مونږ چټي راغلي یو، مونږ دومره مشکلات وہاں پہ ایران میں آپ کو احساس ہو گیا کہ نہیں یار ہم تو غلط طریقے سے آئے؟ ہاں، تکلیفیں آپ لوگوں نے برداشت کی؟ مونږ دومره سختو مشکلاتو سره پیښ شو که نه چې بس مونږ نه داسې تللی شو بیا نه داسې راتلی شو، نو چې
سیګریټ رانجونو سیګریټ ولګول مونږ بیا په بل چا باندې خرڅ کړو په دوه انکاس باندې. بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایران پہنچ گئے کوئٹہ کے راستے بلوچستان کے راستے جب ہم ایران بارڈر داخل ہو گئے تو ایجنٹ نے ہمیں کپڑا جو ہے وہ جو پک اپ ڈٹسن ہوتی ہے اس میں چھپا دیا, وہاں پہ ہمیں بارڈر جو ہے وہ کراس کرائی. بھائی یہ کہتا ہے کہ جب ہم ایران بارڈر میں داخل ہو گئے تو اتنی تکلیفیں ہم نے راستے میں برداشت کی کہ وہاں پہ ہمیں لگا کہ بس ہمیں تو نہیں آنا چاہیے. اور یہ بھائی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ دوسرے ایجنٹ پہ ہم وہ اس ایجنٹ نے ہمیں بھیج دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ ایجنٹ سگریٹ لگاتا تھا کہ بیچوں بیچ 2-3 منٹ میں ہماری سودا ہوتی تھی اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کس ایجنٹ نے ہمیں کس پہ فروخت کر دیا. اچھا آگے پھر بتائیں کیا سین تھا آگے؟ نو بس هغه نه پاس چې کوم دی 350 خرچ وو موږ څخه کوم پیسې هغه ټول ختم شو. هغه ته پته ولګي آپ کے ساتھ پیسے سارے ختم ہو گئے. هغه ته پته ولګي چې دغه بس نور کسان پیسې نه لګي. هغه نه پاس موږ شپون کیلو ویر کړو. شپون کې چې کوم دی موږ ترکی بارډر رو کراس کو و بس ورځ و لاس بجې چې موږ بارډر رو کراس کو ترکی ته پہنچو. اچھا تو کس طریقے سے پھر آپ نے وہاں پہ بارڈر کراس کرائی؟ آپ نے بتایا ایران کی جو بارڈر تھی وہ تو آپ لوگوں نے پک اپ ڈٹسن میں کراس کرائی. جو دوسرا بارڈر تھا وہ ترکی کا, وہ کس چیز میں کراس کرائی؟ هغه موږ داسې کراس کو چې شپون له موږ ویر کړو او شپون چې کنده میګ ته وسړ تکړه پیدل آپ لوگوں کراس په خو باندې لړو په خو باندې کراس کو گاشت پکې او گاشت څنګه لړو بار تیر شو کنه بس موږ ته ویل چې صدر منډا کو بس منډن کړه داسې ماجی روپ سیو کړه څه کاسو نه نو لګل څه بچ شو. اچھا تو بارڈر پہ آپ لوگوں پہ فائرنگ کی ہے, آپ لوگ بچ گئے, اس میں سے بعض لوگ فائرنگ کی وجہ سے وہ جاں بحق بھی ہوئے. تو راستے میں کھانے پینا آپ کو ملتا تھا, کس طرح کی تکلیفیں تھی؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے, لوگ گھاس کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں. نه ملوا ټیکاله مې کله بس یو نیم زوی کوم ملوا چې په کوم ځای کې آبادي وه بیا زوی نه راغل چې جست دشتې وې غرونه وو په هغو کې بیا به ټیکاله مې سسټم نه و. کتنے دنوں تک آپ بغیر روٹی کے گزار دیتے تھے؟ یاره 3 ورځې مې تېرې کړې وې موږ. اچھا تو ان 3 دنوں میں آپ لوگ کیا کھا رہے ہوتے تھے؟ بس گزاره کوم چې دومره لږ ډېره گزاره م کوله, کله هم یو شی خوړو کله هم بل خوړو بس خو لږه صحیح ټیکاله موږ لاندر رسیا پوه شو. یوه ورځ خو موږ اوبه نه وې څښلې بارډر کې بیخي تږي کم از کم یو کس خو موږ سره بېهوشان شو تندې نه. اچھا تو وہ پھر زندہ بچ گئے کہ نہیں؟ فوت بیا خو پته ماته ونه لګي وروسته مخه چې هغه مخه چې کم دی موږ ترکي کله هغه شو نو وسیان نغل بس هغه کسان چې کم دی بیا به وسیانو باندې وچل چې کم بېهوش شو. اچھا تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ یورپ جانے کی جو خواہش ہے وہ مہنگی پڑ سکتی ہے, کیونکہ بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 دن میں کچھ روٹی وغیرہ نہیں کھائی, ہمیں اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی کہ ہمیں یوں لگا کہ ہمیں بس یہاں سے واپس ہونا چاہیے اپنے ملک, لیکن پھر واپسی کا آپ بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اچھا آپ ترکی پھر پہنچ گئے وہاں پہ, تو کس طرح آپ کا وہاں پہ اسٹے ہوا؟ جو پولیس وغیرہ تھی وہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہی تھی؟ هلته چې کله موږ لوړو نو په لار کې انکروې ته وي په هغه کې موږ پولیسو ونیو کوزي کړو کیمپ ته وچولو 3 ورځې موږ په کیمپ کې تېرې کړې 3 ورځې پاسې موږ رها کړو برګې راته راکړې نو چې کله موږ ته برګې راکړې پولیسو ګوډي موږ یوړو ستانبول لکه مثلا د ځای نه ته ګیر شي و پېښور کې ګیر شي اسلام آباد لاړ شي اسلام آباد لاړ چې هلته موږ یوړو که نه ستانبول کې چې کوم دی موږ هغه رها کړو موږ ته چې موږ په ډفټو ولګو ډفټې هم شروع کړې خو لکه ځان جوړول پکې ډېر سخت و ډېر مشکل و ځان پکې نه جوړو تنخواګانې کمې وې من دومره تنخوا لکه دلته چې دومره محنت کولی 12 घंटे کار کولو چې د خپل پاکستان کې 12 घंटे کار کول نو تنخواہ پیسې جوړي. اچھا یہ مجھے بتائے لوگوں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر ترکی سے کوئی اور ملک کی نیشنلٹی حاصل کر کے فرانس انگلینڈ دوسرے ممالک چلے جائے, تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کچھ ٹرائی وغیرہ کی ہے؟ یاره ما خو کم از کم ووټ رایې کړې وې او ټول یې ناکام وې. آپ نے عدالت کے تھرو کوئی ٹرائی کی ہے یا کس طرح ٹرائی کی ہے دوسرے ممالک جانے کے لیے؟ بس هلته چې کومې موږ ته په دره کې کسان وو هغه کسان اړل او هغه چې کوم دی دا 4 نه واخله 5 لک پر پیسې واخیستې چا پکې 3 مه اخیستې بېلې بېلې لارې وې بېلې بېلې نقطې وې نو هغه جنټونو پېژندې هغه نقطې په هغه باندې یې تا اړولې ځینې نقطو کې مزل ډېر پوه شوې وږه وپکې وه تنده وپکې ورته له خلکو پکې مړ کېل اوبه وې په اوبو یې پرې کولې ځینې ډایرکټ ګاډي کې ورته چې کوم دی ټکسي وړي ځینې پولیسو سره خبره نه کوله نو دغه سیسټمونه چې پیسې چا سره نه نو هغه کس ته ماتې ترکي. اچھا بھائی یہ کہتا ہے کہ پہلے ایجنٹ یہ بات کرتا ہے کہ 50-60 ہزار یا ایون لاکھ پہ
آپ یورپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب بیچوں بیچ آپ پھنس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو مزید اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ سے مزید ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ 4-5 لاکھ روپے آپ کو اور چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر آپ کس طرح پکڑے گئے, کس طرح ڈپورٹ ہوئے, وہ کیا کہانی تھی؟ بس مونږ ترکیه کې چې کوم ډیفټي وکړه 15 کاله ډیفټي مو وکړه, هغه نه پاس چې کوم دی دا دلته چې کوم افغانستان باندې جنگ شو طالبان او هغه ترمنځ, نو پاکې چې کوم دی ډېر خلک راغلي وو افغانیان ترکیه له, نو هغې نه پاس چې کوم دی بس ترکیه چې کوم دی ډیپورټ شروع کړو په دیرو باندې چپې شروع کړو, نو په هغه کې زم ګیر شوم بیا. اچھا آپ وہاں پہ پکڑے گئے, پھر آپ کو ڈپورٹ کیا, ہاں تو وہاں پہ آپ نے جیل وغیرہ کچھ گزاری؟ یوه هفته بس په کې مو تېره کړه, شنختی کارت سره خپل پاکستانی بس لمبار مې وته خو ډیپورټ کړم. اچھا آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو ان کی یہ خواہش ہے, وہ یورپ کی رنگینیاں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے فری میں اور غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں, اپنے گھر بار رشتہ داروں وغیرہ سے والدین سے مشورہ نہیں کرتے, پھر وہ جا کے ان کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے, آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ تر زه خو دا یم که نه چې چا سره پیسې وي پوه شو نو ویزا د ځان لکه په ویزا باندې سیده ډېره ښه, ځکه چې په لار کې هر څنګه وخت رسي, هر څنګه مشکلات سره سړی مخ کېږي. جی بالکل, بھائی کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ یورپ جائے تو وہ کوشش کرے کہ وہ قانونی طریقے سے ویزے کے تھرو جائے, کیونکہ غیر قانونی طریقے میں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سے تکلیفیں اٹھانے پڑتی ہیں. احتشام خان, نیوز 360 پشاور.